الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البراءة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مشرانو، سپینجیرو، اللہ تعالی په قرآن کریم کې د توحید ذکر بیخي ډېر زیات کړی. هر ځای چې د توحید ذکر کوي، د هغه نه بعد الله تعالی دا حکم هم نازلوي چې تاسو د مور و پلار سره ښه وکړئ. د مور و پلار د قدر په باره کې هم انسان ته حکم کوي، توصیه کوي. د توحید نه بعد د مور و پلار په باره کې آیت نازلول دا په دې هم دلالت کوي چې د مور و پلار قدر په دنیا کې انتهایی زیات. احادیث مبارکه کې په درجنو احادیث د مور و پلار په اړه وارد شوي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت ته د مور و پلار د قدر کولو تعلیم ورکړی، او له هغه نه بعد چې کوم ائمه تېر شوي، مجتهدین، مفسرین، فقها، علماء امت، زعماء امت، اولیاء، ټولو د دې فضائل بیان کړي دي چې د مور و پلار قدر کول پکار دی. مور و پلار یو داسې نعمت ده چې د دې بدل په دنیا کې نشته. که انسان ټوله دنیا صدقه کی او بیا مور و پلار وغواړي، د مور و پلار بیا نه ورته میلاویږي. اولاد خو به میلاو شي، ښځې بیا میلاویږي،
لیکن مور او پلار بیا نه مینوي. او دا هم د فقهاو محدثینو د عباراتو څخه ثابته ده چې چا هم په دنیا کې د مور او پلار ناقدري کړې وي، مور او پلار یې آزار کړي وي، مور او پلار ته تکلیف رسولی وي، الله تعالی هغه ته په آخرت کې سخته سزا ورکوي. دا خو متفق علیه ده، په آخرت کې هغه ته سزا ملاویږي. د قرآن او د حدیثو نه ثابت دي، د صحابه کرامو له اقوالو نه ثابت دي. بله خبره په دې کې اهمه خبره دا ده چې د مور او پلار آزار دا دومره خطرناک ده چې الله تعالی په آخرت کې ورکوي عذاب. په دې خو شک نشته، په دنیا یې هم ذلیله کوي، په دنیا کې هم الله تعالی د انسان په مختلفو مشکلاتو کې فساوي. دا د مور او پلار آزار ده. الله تعالی دې موږ ټول د مور او پلار د آزار څخه وساتي. د چا چې مور او پلار ژوندي وي یا دواړه نه وي ژوندي، یوه ژوندي وي، د هغه قدر کول پکار دي. یو عالم باره کې راځي چې د والده په جنازه کې ډېر سخت ژړل، مور یې وفات سوې وله، ډېر سخت یې ژړل. چا ورته ویلې چې ته ولې ژاړې، ته دومره فریاد ولې کوې؟ ده ورته ویلې چې زه به ولې نه ژاړم، ان لي بابان مفتوحان الى الجنه، ما ته الله تعالی د جنت دوه دروازې خلاصې کړې وې چې یو مور او یو پلار. وقد اغلق عني احدهما، نن الله تعالی په هغو دوه دروازو کې په ما باندې یوه دروازه بنده کړه، زه به ولې نه ژاړم؟ نو مور او پلار د جنت دروازې دي. انسان باید کوشش وکړي چې په دغو دوه دروازو باندې ځان جنت ته داخل کړي، که مور وي او که پلار وي. مور او پلار ډېر لوی نعمت دی. په اوس عصر کې خاص کر دا نوي ځوانان چې اوس راپورته شوي دي، دا خو بیخي مور او پلار ته د مور او پلار په نظر نه ګوري، د مور او پلار په سترګه نه ګوري. دا د دې نوي ځوانانو لپاره ډېر د خسارې خبره ده، ډېر د نقصان خبره ده. د دې بله اصل وجه دا هم ده چې نن سبا دا ځوانان ولې د مور او پلار قدر نه کوي. موږ چې د خپل پلارونو ګورو، دا اوس چې تاسې یاست د مشران، دوی خو ټول عمر د مور او پلار قدر کړی. اوس د خپل والد صاحب نه د مور ډېر قدر کوي چې دا موږ سره غټان سوي وینې د مور او پلار قدر کوي، لیکن دا نوې طبقه قدر نه لري. هغه وجه دا ده چې نن سبا دا نوي ځوانان انډیوالانو نیولي، انډیوال بس چې انډیوال هر څه ویلې ځوان د هغه پسې روان دی. مور او پلار که څه ویلې غصه ورته کوي، تر نیمې شپې ورک کړي، ځکه که انډیوال یې هر څنګه وي. مولانا رومي رحمت الله تعالی علیه په مثنوي شریف کې یو واقع ذکر کړی دی، فن واقع ذکر کړی، یو فرضي قصه ذکر کړی په انډیوالانو باندې. وایي بې ادبي دې معاف وي، د یو مژک او چونګښې انډیوالي سره. چونګښه خو په اوبو کې اوسېدله، مژک په وچه کې اوسېدی. دا تر بدې انډیوالي پورې مولانا رومي رحمت الله علیه مثنوي شریف کې یو واقع ذکر کړي. نو مولانا رومي رحمت الله علیه وایي دا مژک په ورتې چونګښ ته، نو چې هر وخت به چونګښه له اوبو راووتله، بیا به د مژک ګپ ورسره کوله، همیشه به دا ګپ شپ جاري و، مجلسونه به یې کول. یو څو وخته بعد دا مژک چونګښې ته ویلې چې زما او ستا انډیوالي خو ډېره پخه ده، ما او تا خو اوس ډېر سخت کلک انډیوالان یو، زه راسمه د اوبو غاړې ته ولاړ یم، ته په اوبو کې خپلې مستیانې کوې، خو ما ناخبره یې. داسې کار به وکړو، یو غټ تار به راوړم، داګه سپنسۍ به راوړم، زه به یې په پښه وتړم او ته به یې هم په پښه باندې وتړې. چې کله زه د سمندر غاړې ته راځم یا د اوبو روډ غاړې ته راځم، زه به دا سپنسۍ دا تار دا ښورومه، نو تا ته به هلته اطلاع درځي، ته به له اوبو راخېږې، نو زه به ډېر انتظار نه کوم. چونګښې اول سوچ وکړه چې په دې کې خو هلاکت شته، خو بیا څه ویلې چې انډیوالي ده، انډیوالي یې مخته ودرېدله او چونګښې دا خبره له مژک سره ومنله چې بس صحیح ده، ما او تا پښې سره تړو. چې کله یې ورسره ومنله، څو وخت مژک راځي ملاقات ته،
د چونګښ سره په اوبو کې ملاقاتونه کوي. مولانا رومي صاحب لیکلي دي چې وخت کې یو ښکار راغی، باز راغی، دا همیشه کې په خپلو پنجو کې پورته کوي. چې کله یې پورته کوي نو د ده د پښې بل تار بل سپنسۍ دا د چونګښې پسې تړلی وي. چې کله یې راپورته کوي چونګښه هم له اوبو راوتله، نو ښکار په هغه باندې هم حمله وکړله، دواړه یې هلاک. مثنوي شریف کې مولانا رومي رحمت الله تعالی علیه وایي چې وګوره دا بد انډیوالي وایي، دا د چونګښې هلاکت د دې بد انډیوالي له وجې وشوه. که چیرې دا چونګښې بد انډیوالي نه وه کړې نو ښکار به دی څنګه له اوبو رایسته او بیا به یې حمله ورباندې کوله. نو نن و سبا چې دا نوي ځوانان د مور و پلار په قدر نه پوهېږي، مور و پلار ته د مور و پلار په نظر نه ګوري، هغه دا بدې انډیوالان دي. که دوی چیرې له شتو خلکو سره کېني، د مشرانو په مجلس کې کېني، د سپین ږیرو په مجلس کې کېني، د علماو سره کېني، بیا به دا ورځ دوی نه ویني. نن سبا موږ په خپلو سترګو وینو په هر کور کې یو داسې ځوان وي چې د پلار ږیره خو په زحمتونو باندې په کارونو باندې په ستړیا نه سپینه شوي، خو د دغه نافرمانه زوی له وجې نه د ده ږیره ژر سپینه شي. روزانه 2-3 ورځې بعد یو جنګ ورته راوړي، تر 11-12 بجو دی په کلي کې ورکي، په دوکانو کې ورکي، مور و پلار پریشانه. نو هغه عالم فرمایي چې زه به ولې نه ژاړم، ان لی بابان مفتوحان الی الجنه، ما ته الله تعالی د جنت 2 دروازې راخلاصې کړي چې یو مور او یو پلار ده. وقد اغلق عني احدهما، نن الله تعالی یوه دروازه په ما باندې بنده کړله او هغه د مور د وفات په شکل کې ده. مور و پلار ډېر لوی نعمت ده. د مور و پلار دعا چې د چا پسې لاړې شي هغه به ټول عمر خوار نه شي، بندې لارې به الله تعالی ورته خلاصوي. او که چا د مور و پلار نافرماني وکړله، الله تعالی به په دنیا هم ذلیله کوي، آخرت یې هم تباهوي. هر سړی چې څو وخت ځواني تېره کړي هغه په دې پوه ده چې دا سړی ولې خوار ده، ولې ذلیله ده. بعضې خلک ډېر بد ذلیله په دنیا کې، نو دوی تور معلومې چې یاره ده خو مور و پلار سره ډېر بد کړي وي. او د چا پسې چې مور و پلار دعاوې تللې وي، د مور و پلار یې قدر کړي وي، هغه باندې چې هر څنګه مشکلات راسي، دنیا د مشکلاتو په انسانانو راځي، تر ټولو زیات مشکلات په انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات باندې راغلي. الله تعالی دا مشکلات ورته اسانه کوي. اوس عصر کې، اوس زمان کې د مور و پلار د قدر په اړه توصیه کول دا ډېر لازم دی. زموږ سره خپله طالبانې مدرسه کې 300-400 طالبان دي. زما اکثره موضوع همدی طلبو ته، ځکه پوهېږم چې د دې شي نن سبا ډېر سخت ضرورت ده. حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د مور خدمت کوي. مور یې زړه ولا بوډۍ ولا حکم یې ورته وکړ چې عبدالله ما ته اوبه راوړه. جلیل القدر صحابي د حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی لاړه اوبو ته. چې کله اوبه راوړې مور یې د سای ولا خو اوبه راغلی وو. نو سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه اوبه په لاس کې نیولې وې تر ساره پورې، د دې خطرې له وجې وایي که چیرې زما مور راویښه سي او زه نه یم نو دا خو نافرماني ده. نو حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه تر ساره اوبه ورته نیولې ولې او مور یې په خوب بیدوله. دې ته وایي دا خو هغه انسان چې الله تعالی په قرآن کې د ده په اړه نازل کړي د صحابه کرامو په اړه رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی له دوی نه راضي او دوی د الله څخه راضي دي. د دوی په باره کې جنت یقیني ده. دومره جلیل القدر صحابي مور دومره قدر کوي. ابن حسن تمیمی رحمت الله تعالی علیه یو وخت کې لړم وچیچي، لړم راووتی، مور یې پرته وله بیدوله. نو ده لړم لرې کوي، هغه سپي ته یې لاس ونیو، لړم دی وچیچي. چا ورته ویلي ولې دې داسې وکړل؟ وایي ما ځکه داسې وکړل چې داسې نه وي دا لړم راوځي او زما مور ته نقصان ورسوي. دې ته وایي د مور قدر، د مور و پلار قدر. دا هغه کسان دي چې په دې پوهېدل د مور و پلار قدر کې نجات ده. د مور و پلار قدر په دې کې د آخرت هم نجات او د دنیا له مشکلاتو هم نجات ده.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمدة القاری کې علامه عینی رحمت الله تعالی علیه دې تفصیل ذکر کړی ده او صحیح مسلم کې یو مشهور واقعه ده د جریج د بنی اسرائیل یو ډېر لوی عابد زاهد کس و د یو عبادتخانه جوړه کړې وله کتاب البر والصله امام مسلم رحمت الله تعالی علیه مور یې ورځ ورته راغله اواز یې وکړو جریج دوه درې نارې یې وکړلې خو جریج په مانځه ولاړ نو سوچ یې وکړو چې آیا زه مونځ مکمل کړم او که مور ته جواب ورکړم نو ترجیح همدې ته ورکړه چې مونځ به مکمل کړم بیا به مور ته جواب ورکړم خیر جریج په مونځو درېده چې مونځ یې کله ختم کړي مور یې تللې وله سبا هغه ټیم بیا مور راغله نو بیا یې نارې ورکړې جریج دوه درې نارې چې وکړې جریج اواز نه ورکړي جریج په مونځ ولاړ دی زړه کې سوچ وکړو دا مونځ مکمل کړم بیا به مور ته جواب ورکړم نو بیا دا مور یې بیا لاړه درېیم ورځ چې کله راغله جریج ته نارې ورکړې جریج په عبادت ولاړ دی نه لیدله نو جریج ورته راونوتل جریج مونځ مکمل کړي نن یې مور ډېر په زړه غمجنه شوه او بددعا یې ورته وکړله داسې بددعا یې ورته وکړله چې الله تعالی د کتاب باندې د بدو ښځو د زناکارو ښځو مخ وویني دا یې ورته نه ویلې چې الله دې پرې واقع کړه الله دې پرې ملوث کړه الله تعالی دې په تا باندې د بدکارو ښځو مخ وویني دا بددعا د مور له زړه ووتله هلته د قبولیت دروازې الله تعالی ورته خلاصې کړلې د مور پلار بددعاوې او دعاوې الله تعالی نه ردوي چې کله دا بددعا ورته وکړله نو په دا کلي کې یو زناکاره ښځه وه ډېره بده ښځه وه صحیحین بخاري شریف او مسلم شریف کې دواړو کې دا واقع موجود ده صحیح حدیث ته ثابت ده په دې کلي کې یو داسې واقع پیښ شوله چې یوه زناکاره ښځه وله هغه غیر شاده شده وه واده سوې نه وله بچی یې پیدا شو چا ورته ویلې دا دې له کومې خوا راوړ دا خو تا بدکاري کړې ده دا بچی دې له کومې خوا ده دې ورته ویلې اول دا ښځه دا کلیوالو ته ویلې چې تاسو دا خبره کوئ جریج دومره عابد ده دومره زاهد ده دومره نیک سړی ده د الله ولي ده زه نن ورځم زه دی نن په ګناه باندې اخته کوم دا ښځې د خلکو ته ویلې نو چې کله هلته ورغله جریج د الله پناه وغوښتله چې زه دا کار نه کوم د الله پناه وغوښتله بیا دا ښځې دا چل جوړ کړه چې کله بچی پیدا شو نو تاوان یې په دور واړه وایي دا خو د ما سره پلانکي عابد زاهد جریج د ما سره بد کار کړی او دا کوچنی ورڅخه پیدا شوی دی نو کلیوالو چې دا خبره واورېدله ټولو ورمنډې کړلې د جریج کلیسه یې ورګډه کړله ویې نړولې او دا یې ډېر سخت وموایه دوی ورته ویلې تاسې ولې دا ویل شروع کړي څه کیسه ده دوی ورته ویلې چې تا د پلانکۍ ښځې سره بدکاري کړې ده د هغه نه بچی پیدا شوی دوی ورته ویلې تاسو ما ته کوچنی راولئ چې کله کوچنی ورته راوستی او ښځه یې ولیدله ښځې د هغه اقرار کوو چې تا زما سره بدکاري کړې دوه رکاته نفل یې وکړه د هغه نه بعد یې کوچني ته ویلې من ابوک یا غلام ای کوچنی ستا پلار څوک ده د الله تعالی په قدرت سره کوچني خبرې شروع کړې چې زما پلار الراعي پلانکی شپانه ده شپون دا پسونه چې پیایي الراعي هغه د خلکو چې دا خبرې واورېدلې چې د الله تعالی قدرت ته او د دې جریج کرامت کې بیا یې بېرته معافي ځینې واخیستله دی ورته جوړ ګوره مور یې صرف دا بددعا ورته کړې وه چې الله دې د بدکارو ښځې مخ در باندې وویني ګوره مخ یې ولیدې وایي که چېرې د واقع کېدو بددعا ورته کړې وه جریج به په دا ګناه کې واقع سوی هم وي د مور پلار ازار ډېر سخت ده چا چې مور پلار ازار کړي وي په دنیا کې هم ذلیله آخرت کې خو یې تباه او موږ په خپلو سترګو وینو چې چا مور پلار ازار کړي هغه په دنیا هم تباه سوي او آخرت کې هم ذلیل او خوار وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت مجلس ته راغی صحابه ناست دي نو ویلې رأیت البارحة عجبا صحابه ورته ویلې ای زما صحابه ما نن یو ډېر
تعجب خیزه واقع لیدلې تېره شپه البارحه عربي کې تېره شپه ته وایي ما تېره شپه یوه ډېره نادره یوه ډېره عجیبه کیسه ولیدله ان رجلا من امتي زما د امت یو سړي ته اتاه ملک الموت ملک الموت ورته راغله چې روح یې قبض کړي لیقبض روحه چې د دې سړي روح قبض کړي فجاء بره بوالديه دا سړي د مور پلار ډېر سخت قدر کړی و هغه د دې روح ملک الموت مخته راغلی نیکیانې فرد ملک الموت نو دغه نیکي د مور پلار نیکي دا فرشته دې ته ورکړه بېرته واپس په شا وګرځېده د مور پلار نیکي دومره اثر لري عمدة القاري کې علامه عیني رحمت الله تعالی علیه شرح د بخاري کې دا واقع را نقل کړی بر الوالدین کې واقع داسې مشهور ده چې په ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالی یو کس حساب و کتاب شروع کی حساب و کتاب شروع کی نو د دې کس د دې سړي د دې ځوان ګناهونه او ثوابونه به برابر شي چې کله برابر شي نو په دې ټیم به یو کاغذ راوړل شي فرشتې به یو کاغذ راوړي په هغې کې به دا لیکلي وي چې دې ځوان د مور پلار مخته د اوف کلمه ویلې وله الله تعالی خو په قرآن کې منع کړي دي چې د مور پلار مخته به اوف هم نه وایاست ځکه په دې سره مور پلار ځورېږي دا ورقه یې راوړله په دې کې لیکل شوې ده چې دې ځوان د مور پلار مخته د اوف کلمه ویلې ده نو الله تعالی به د دې ځوان په باره کې فیصله وکړي چې د مور پلار د نافرمانۍ له وجې نه دا دوزخ ته کشف شي وایي فرشتې به دا ځوان راونیسي دوزخ ته به یې روان کړي د دوزخ په خوا به یې کشوي دا د ځوان په زړه کې به تېر شي چې کاش الله تعالی یو ځل بیا ما مخته ودرېږي نو الله تعالی خو علیم بذات الصدور ده د چا په زړو کې چې شی تېرېږي الله ته علم وي له مخکې علم وي فرشتو ته به حکم وکړي ردوه الی راوګرځوه دا ځوان نو به ورته وایي ایها العبد العاق لأي شیء تطلب الرد الی ای د مور پلار نافرمان حدیث کې عاق د مور پلار نافرمان ته ویل شوی دی لأي شيء تطلب الرد إليه اے د مور پلار نافرمانه ستا په زړه کې دا خواهش څنګه پیدا شو چې ته بیرته زما مخته راسې ودرېږې دا ځوان به ورته وایي چې الهي رأیت انی سائر الی النار ای پروردګار ما خو خپل ځان ولیدی زه روان وم دوزخ ته واذ لا بد لی منها او زما دپاره اوس دوزخ واجب ده خامخا به زه ځم ولې به ځم ای پروردګاره کنت عاقا لابي ما د مور پلار نافرماني کړې وه کومه نافرماني جهنم ته روان ده د اوف د کلمې له وجې نه د اوف د کلمې له وجې جهنم ته روان ده بیا به څه ورته وایي دا ځوان الهي رأیت ابي سائرا الى النار مثلي زما پلار خو هم دوزخ ته روان ده وایي پلار به د بلو ګناه له وجې الله تعالی دوزخ ته بیایي نو دی به ورته وایي الهي ای پروردګاره زما پلار هم دوزخ ته روان ده زه خو د پلار د نافرمانۍ له وجې روان یم هغه د نورو ګناهو له وجې نه دوزخ ته روان ده ای الله ته داسې وکړه دا د ده ګناه د ما په سر راواچوه د ده ګناه راواخله فضعف به عذابي زما ګناه را ډبله کړه د ده ګناه د ما په سر واچوه وانقذه منها زما پلار له دوزخه خلاص که ازاد یې کړه الله تبارک وتعالی به د دې کلمې نه دومره راضي شي نو څه به ورته وایي دا بنده ته یا ای د ما بنده عققته فی الدنیا تا د مور و پلار په دنیا کې نافرماني کړې وله وبررته فی الاخره او تا په آخرت کې د مور و پلار سره یوه ښېګړه وکړله یوه نیکي دې ورسره وکړله خذ بید ابیک وانطلقا الی الجنه ونیسه د پلار لاس کې او دواړه لاړ شئ جنت ګورې مور و پلار داسې فضیلتونه لري د چا چې مور و پلار ژوندي وي هغه دې دا موقع نه ضایع کوي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ان رجلا قال یو سړی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ای د الله رسوله ما حق الوالدین علی ولدهما د مور و پلار په اولاد باندې څه حقوق دي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یوه خبره کې داسې جواب ورکوي چې هغه د ټولو جوابو یو جامع جواب ده جامع معنی جواب یې ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو مختصر الفاظو کې ورته وفرمایل هما جنتک و نارک
تا مور او پلار ستا جنت هم ده او ستا لپاره دوزخ هم ده. که د مور او پلار سره ښه وکړل، قدر دې وکړئ، نیکي دې وکړله، ته به جنت ته ځې، او که د مور او پلار نافرماني وکړله ته به دوزخ ته ځې. خبرې په یوه خبره کې ور خلاصه کړله. د ده جواب یې په یوه خبره کې ورکړي چې د مور او پلار قدر دې که کوئ نو جنتي یې، او که د ناقدري کوله بیا دوزخي یې. په دنیا کې موږ لیدلي دي چې چا د مور او پلار نافرماني کړې په دنیا کې ذلیله شوي دي. الله تعالی دې موږ د والدینو ناقدري څخه وساتي. د کومو ځوانانو چې مور او پلار ژوندي یې قدر یې وکړي. دا سپین ږیري دي، ستړي دي، د چا مور او پلار دغسې ناست په قرار روپۍ ورته را روانې دي. اول زه به څنګه د مور او پلار قدر نه کوم؟ ما سره پلار په خولو باندې په خولو یې ما ته راګټلي، په ما یې سبقونه ویلي دي، مور له ما سره زحمتونه تېر کړي دي. نن اوس بعضې ځوانان وینم څه وینم د پلار ژېره د زوی له وجې سپینه شوي، غمونو کور ورته وړي، پلارونه ځوروي، میندې ځوروي. دا ولې؟ ما تاسو په شروع کې واقع بیان کړله چې دا د بد انډیوالي له وجې نه ده. چې بد انډیوالانې کې بیا به مور پلار څنګه پېژنې؟ په 12 بجو پورې په ګلیانو کې ورکې دي، ټلیفون ورکې چې راسې په غوسه یې ولې د ټلیفون نه ورته زه له انډیوالانو سره سپین ږیری پلار چې ټول عمر یې په خولو درته راګټلي، هغه تا په ټلیفون کې یو داسې سخت جواب ورکوې. ما ته یاد دي ما یې فسق او په اسلام آباد کې هغه ټایم زه کوچنی وم، سهار لمونځه مخکې زموږ کلاس لګېدی، ما ته ټلیفون راغی مور سهار لمونځه مخکې زه ډېر پریشانه شوم. هغه ټایم موږ یوه ګنټه مخکې زېږېدو، دا سهار پړایانې به کېدلې. ما ته مور ټلیفون وکړو، ما ورته مور چې د خیرت ته موږ سبق شروع ډېر تېره وه بچی، ما په خوب لیدلی، زه پریشانه یم. نو د دې مور قدر څوک ادا کوی څه په دنیا کې چې هغې ته د شپې خوب نه ورځي. ما زوی څه شوي دي؟ شیطان د سوچونو وراسي، خوب یې لیدلی و. دا سپین ږیري پلار 15 کاله ما ته په خولو ګټلي، په ما یې سبق ویلی دی. 15 کاله ما په اسلام آباد کلاس سبقونه ویلي، اوس الحمدلله 400 طالبانو سبقونه وایو. نو موږ به د دې مور پلار قدر نه کړو؟ دا د انسان په وس پوره ده چې ځان دې حد ته ورسوي درجې ته. دا د دې پلار خولې او د دې مور زحمتونه دي. یو ځوان خو دې ولاړ شي چې ما سره مور پلار بد کړي دي. کوم مور پلار په اولاد نه مهربانه؟ کوم مور پلار په خولو نه دي راګټلي اولاد ته؟ کوم مور پلار په اولاد باندې سبق نه دی ویلی؟ بیا ولې نن سبا ځوانان مور پلار نه پېژني؟ سلیمان علیه السلام ته وحی راغلی، الله تعالی ورته ویلې چې سلیمانه ته ولاړ سه د سمندر غاړې ته، زه تا ته یوه ډېره عجیبه قصه درښیم. سلیمان علیه السلام انسانانو جناتو ته حکم وکړو، پیرانانو ته، ټول لښکر ته وایي درځئ د سمندر غاړې ته. چې کله د سمندر غاړې ته راغی، شاوخوا یې وکتل شی نشته. یو پیري ته ویلې، یو جن ته ویلې وایي غوص فی هذا البحر. پیري ته ویلې وایي ننوځه په دې سمندر باندې، ائتني ما تجد فی هذا البحر. ما ته هغه خبر راوړه چې په دې سمندر کې دي څه کیسه ده چې الله تعالی ما ته ویلې ورشه سمندر غاړې ته. جن پیری د سمندر ننوتی، څو وخته بعد راوتی، شی نه و. ټیم پوره کېدو ته نږدې ده، انشاءالله خبره مختصروم. بیا هغه چې راوته سلیمان علیه السلام ته ویلې ویا سلیمان غصت فی هذا البحر کذا وکذا فلم اصل الى قعر. ای سلیمان علیه السلام زه په دې سمندر کې دومره او دومره غوټۍ ما ویلې قتل عالم ما شی چې پیدا نه کړو. بل جن ته ویلې و تور ننوځه، هغه ترېغله 2 ورې په دا سمندر کې قتل عالم، هغه هم راوته دغه خبرې وکړلې. آخر دا سلیمان علیه السلام یو وزیر د آصف ابن برخیا د دې سره د اسم العظم یې له دا په دا سمندر ننوته، یوه ښایسته بنګله یې راوایستله، یوه قبه، 4 دروازې دي د دې سمندر، یوه د زمرودو، یوه د سونا، د سپینو زرو، د سرو زرو، د زبرجدو، د یاقوتو نه جوړې دروازې دي. سلیمان علیه السلام ورننوته دا محل ته. چې کله ورننوته یو ځوان ده په عبادت ولاړ د لمونځ کوي، داسې قبه چې دروازې خلاصې دي، اوبه دې نه ورځي. سلیمان علیه السلام ډېر تعجب وکړ چې کله دا ځوان لمونځ خلاص کړ نو ورته ویلې ای ځوانه څه ماجره ده، څه کیسه ده، تا څه کړې په دنیا کې چې الله تعالی دومره قدر دومره عزت تر کړی ده؟ الله تعالی ما ته وحي وکړه چې د سمندر غاړې ته لاړ شه، زه تا ته یو ډېره نادره قصه درښیم. دا ځوان ورته ویلی چې ما د مور پلار خدمت کوئ، ما د مور پلار ډېر قدر کوئ،
ما مور چې وفات کېدله نو ما ته دا دعا وکړله چې الله تعالی دې ډېر لوی عمر درکړي. ما ته دا دعا وکړله. بیا چې کله زما پلار وفات کېده نو دا ساحل نه مخکې د سمندر نه مخکې دلته ما پلار ښخ و. نو دا پلار مې هلته ښخ کړ چې کله مړ کېدی ما ته دا وصیت وکړ. دا دعا یې ما ته وکړله چې بچی الله تعالی دې په داسې ځای کې عبادت در نصیب کړي چې هلته د شیطان هم لاره نه وي. نو چې کله ما پلار ښخ کړ زه داسې را روان وم د دې سمندر غاړې ته راورسېدم. دا ښایسته محل ما ولیدل. چې کله ما دا ولیدل نو د ما زړه وغوښته چې زه دې ته ورننوځم دا محل ووینم. زه چې کله ورننوتم الله تعالی دا محل لاندې بوته او تر دننه پورې زه په دې محل کې لګیا یم عبادت کوم. سلیمان علیه السلام ورته ویل ای ځوانه ستا خوراک څه شی ده؟ ده ورته ویلې وایي الله تعالی یو مرغه مقرر کړی ده چې ما ته یو څه د انسان د سر په برابر یو رزق راوړي. زه هغه خورم په دنیا کې د هغه د هر شي خوند موجود ده. بیا زه نه تږی کېږم او نه وږی کېږم. سلیمان علیه السلام ورته ویل دا کوم دور و؟ وایي زه د ابراهیم علیه السلام په دور کې وم چې تاریخ ته وګورې 2000 کاله په منځ کې وتلي. د مور دعا یې څنګه قبوله شوله او د پلار دعا یې څنګه قبوله شوله. امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه ډېر غټ مفسر تېر شوی، ډېر جلیل القدر تابعي ده. د یو وخت کې پلار روان یو ځای سفر ته تلل. د یو قبر نه یو ځوان راووته 3 ورځې د یو خیمې خواته لکه خر چغې وکړې بېرته په دا قبر باندې ننوته. دی وډار شو منډې کړلې. چې کله منډې کړلې کوم کلي ته چې دی روان و هلته ورسېده. هغه پرې پوه شو چې ولې دې دا رنګ داسې تغییر کړی دی. ده ورته ویلې وایي په لاره کې د یو قبر نه داسې ځوان راووته لکه خر چغې ویلې او بېرته په دا قبر ننوته. دوی ورته ویل ته پېژنې دا ځوان ولې داسې کوي؟ ده ورته ویل نه وایي دا خو د مور نافرمان و. مور چې کله ژوندۍ وله ډېره سپین سرې وله چغه به وکړي چې بچی راسه. ده به ورته ویل څه کوې لکه خره چغې دی. داسې به ورته ویلې او بیا به نږدې ورغله لکه خر چغې به ورباندې ویلې. وایي دا ځوان چې کله مړ شوی ده د قبر نه په هغه ټایم چې دی ښخ شوی روزانه راوځي او 3 ورځې د مور خیمې ته لکه خر چغېږي بېرته په قبر باندې ننوځي. د مور پلار نافرماني نه ده پکار. د مور پلار قدر کول پکار دي. که د مور پلار دعا درپسې لاړې دنیا به دې آباده وي. اوس قدر کوي. که د چا دواړه ژوندي وي د دواړو قدر او که یو ژوندی وي د یو به قدر کوي. د عالم مور وفات شوی و نو څه ویلو ان لي بابان مفتوحان الى الجنه وقد اغلق عني احدهما. چا ورته ویل ته خو عالم هم یې ولې ژاړې دومره؟ ده ورته ویل زما مور وفات شوې زه به ولې نه ژاړم؟ په ما باندې الله تعالی د جنت 2 دروازې خلاصې کړې وې. نن په هغو دروازو کې یوه دروازه الله تعالی په ما باندې بنده کړې ده. دا د جنت دروازې دي. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما. د والدینو د مور و پلارو په اولاد باندې څو حقوق دي؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل هما جنتک و نارک. دغه مور و پلار ستا لپاره جنت هم ده او دوزخ هم ده. الله تعالی دې موږ ټولو ته د والدینو قدر کولو توفیق را نصیب کړي. دا ډېر لوی نعمت ده. دغسې والدین یو خو هغه یې ګوره چې سړی وایي په ډېر په قرار یې ژوند تېر کړي. د دې خو نور هم قدر زیات ده چې ټول عمر یې موږ ته په خولو راګټلي په ستړیا راګټي. ځوان تر غرمې په کور بېده یې سپین ږیری پلار په یخ کې وځي څوک هزارګنجي کې ځي څوک بل ځي د نورو مزدوریانې کوي. اولاد ته یو رزق راګټي او حلاله روزي راوړي او اولاد په مستو انډیوالانو باندې غرق ته انډیوالي ده انډیوالي ده. دغه انډیوالانو دا ځوانان تباه کړي. زه دغه ځوانانو ته نن دا توصیه کوم چې د الله لپاره د بدو خلکو سره مه ګرځئ. مولانا رومي رحمت الله تعالی علیه دا واقع زه ستاسو لپاره یو ځل بیا ذکر کوم. مثنوي شریف کې د فن ډېره غټه واقع ذکر کړې دا د بدې انډیوالي پورې. بیا ادبي د مافي وایي د یو چونګښې او د موږک انډیوالي سره. د چونګښه په اوبو کې وسېدله او د موږک په وچه کې. موږک په کله کله ورغلی نو ملاقات به ورسره کوي چې کله به چونګښه له اوبو راووتله بیا به ملاقات جاري شو. ډېر وخت وځي. دا موږک یو وخت کې چونګښې ته وویلې چې چونګښې زما او ستا انډیوالي خو ډېره پخه شوې ده. زما او ستا یاري خو ډېر لوی حد ته رسېدلې. داسې به وکړو زه دلته راځم ته ناخبره یې په اوبو کې یو غټ تار به راوړو سپنسۍ به راوړو زه به هم په پښه وتړم ته به هم په پښه وتړې. چې کله زه راځم دا سپنسۍ به شوروم ته به راوځې بیا به زما او ستا ملاقات اسانه وي. ځکه خو انډیوالي ده. وایي چونګښې دې لږ سوچ وکړي بیا څه ویلې چې یاره انډیوالي دی چې راځه ورسره ویې منه. چې کله پښې سره وتړلې نو
چې د موږک به زړه غوښته ملاقات دا تار به شوروي هلته به چونګشه پوسله ورته راوبوتله بس مست ملاقاتونه دي خوشحالانې دي انډیوالانې دي یو څو وخته بعد یو ښکار راغی دا موږک یې په پښو کې پورته کړي دا خو وچه کې و هلته تار د چونګشه پسې هم تړلی وه چونګشه هم پسې راکش کړله هغه هم د ښکار هغه باندې هم حمله وکړل هغه چونګشه یې ختمه کړله مولانا رومي رحمت الله علیه فرمایي چې وګورئ د دې چونګشې هلاکت د بدې انډیوالي له وجې نه راغله که چیرې دې چونګشې بد انډیوالي نه وه کړې نو نن به دا نه وه هلاکه سوې موږک خو به وهلاک نن سبا ځوانان هم چې هر ځای په مشکل کې ولیږي په خطرو کې ولیږي کور ته غم راوړي د بدې انډیوالي وجې نه مشر دغه ځوانانو ته وایم د مشرانو په مجلس کې کښېنئ د علماو په مجلس کې کښېنئ دا سپین ږیري الحمدلله چې زموږ دپاره موجود دي دا زموږ دپاره ډېر غټ نعمت ده په دغو باندې کلي ښایسته دي دغو په مجلسو کې کښېنئ بیا به انشاءالله داسې ورځ نه راځي الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق او را نصیب کړي الله تعالی دې د هغو مسلمانانو چې مور پلار یې ژوندي یا یو پکې ژوندي د هغوی سایه دې په موږ باندې تر ډېره پورې قایم ودایمه ساتي او د شا والدین الله تعالی دې